چمن وگما د گلاب جنگ د سرور پشانوی قام نری بنفاق لک دلور پشانوی د محبت د خلینا داسی آواز راخیجی خاور د مور پشانوی وطن د کور پشانوی. السلام علیکم ګرانو قدرمندو کتونکو، نن دا جشن ازادۍ ورځ ده. د ازادۍ په ورځ باندې مونږ غوښتل چې مونږ تاسو ته د خپل ملکن ښایست وښایو او خپل خلک درته وښایو چې څنګه زموږ د علاقې خلک، زموږ د ملکن خلک د خپل وطن سره مینه کوي او روزي. زه به تاسو سره اوس دلته کې یو څو شعرونه شامل کړم چې کور د ګلونو د نغمو دی دا زما ملکن، کور د ګلونو د نغمو دی دا زما ملکن، د خوشحالو او د مزو دی دا زما ملکن. تاریخ لیکلی دی پلر او بر پښتون اوسیږي، کور د خالص سبزو دی دا زما ملکن. او دری دری دی هر طرف ته شینکی خوره ده، څه بې حسابه ډک د غرو دی دا زما ملکن. او حسن یې نور هم سیوا کېږي د سیندونو په شور، حسن یې نور هم سیوا کېږي د سیندونو په شور، ډک د چینار او د چینو دی دا زما ملکن. که د قدرمندو کتونکو مخکې ځو زموږ سره اوسئ. مونږ دا وخت چې دی نو د ملکن د سورنګ خوا ته راورسېدو او تاسو ته ښایو چې خلک څنګه پرجوش دي. خلک دلته کې راغلي دي، څوک خوشحالۍ مانځي او دغلته کې مونږ هغه کس کور هم کو هغوی د پاکستان د جشن ازادۍ په دې موقع باندې د خوشحالۍ هغه اظهار د خپلې ګډا په انداز کې کولو او دغه شان دي بلا خلک دلته کې نور هم راځي. تاسو ته ښایو قلار باندې هم راتلی شي. دغلته کې مونږ وکتل چې یو موټرسایکل د موټر سره وجنګېدو، هغه هلک ډېر خراب ولګېدو.
نو دا خو د 14 اگست موقع ده او بیا دا د اختر موقع دي. نو په دې کې موږ له پکار چې بالکل د احتیاط نه کار اخلو د خپلې د 15 منټو د خوشحالۍ لپاره چې موږ دغه جذباتو کې لاړ شو، دغه موټرسایکل باندې ون ویلینګ وکړو یا موټرسایکل ډېر زیات تیز وچلو او دغه بیا زموږ د ټول عمر خفګان جوړېږي. نو ولې موږ دغه چل وکړو؟ دا یو میسج دی زما طرف نه، زما ولکن د پوره ټیم د طرف نه چې پلیز په ځان باندې رحم وکړئ، په خپل مور او پلار باندې رحم وکړئ، په خپل کور باندې رحم وکړئ. ستاسو زندګي یوازې ستاسو زندګي نه ده، ستاسو دغه زندګي چې ده نو دا ستاسو د ټول کور، ستاسو د مور، ستاسو د پلار زندګي هم ده. پلیز په ځان باندې رحم وکړئ او د ځان خیال وساتئ. خالد د ابدال غوندې تیر شوي ستا نیکونه کوي یې په مړانه باندې فخر تاریخونه کوي یې په مړانه باندې فخر تاریخونه راپاسئ روح خوشحال کئ نن د خپلو مشران. تاسو زموږ دا ویډیو کته یقین ساتم چې تاسو زموږ دا ویډیو ډېره زیاته خوښ شوي. که تاسو زموږ دا ویډیو خوښ شوي نو دا تاسو مخکې شیر کړئ. قدرمنو کتونکو د دې وطن واګې په مستقبل کې زما په لاس کې دي، ستاسو په لاس کې دي. چونکې زموږ د کتونکو میجارټي چې دا نو هغه د ځوانانو دا نو زما په لاس کې او ستاسو په لاس کې د دې وطن د مستقبل واګې دي. موږ له پکار دی چې موږ خپل سکلز لا چې څه موږ کولی شو چې هغې نه موږ وده ورکړو او د دې وطن په ښه کې هغه موږ استعمال کړو. هم بس زموږ دغه ویډیو تر دې دمه وه. موږ له اجازت راکړئ. د الله په امان.